نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل ناست دی، ډېر ژاړي، ډېر خفه دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورنه پوښتنه کوي، یا رسول الله نن خو ته ډېر سخت ژاړې، څه شی دې جړوي، څه تکلیف دی درته؟ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل، ای لورې، زه چې کله د معراج په سفر لاړم ما جهنم کې شپږ قسمه زنانه لیدلې وې چې ډېر په سخت عذاب کې مبتلا وي. پکې اوله زنانه هغه ویښتونه ځوړند وه جهنم کې، او د سر هغه کوپړي کې کم مزغه وغه ایښېدلو. دویمه زنانه وایي هغه ژبې نه ځوړند وه. دریمه زنانه هغه سینو نه ځوړند وه. څلورمه کومه ښځه وه هغې خپې سر طرف ته تړلې شوي وي او لاسونه یې سر طرف تړلې شوي وو په زنځیرونو کې، ډېره زیات په تکلیف کې وه. او پنځمه ښځه د هغې سر د خنزیر و او نور بدن یې د خر و. او شپږمه ښځه د هغې ټول بدن د سپي و. وایي فاطمه زه چې کله هغه حالت ته زنانه وله یادوم ما ته ژړا راځي. هغه دومره په سخت تکلیف په سخت عذاب کې مبتلا دي. وایي فاطمه رضی الله تعالی عنها ورنه پوښتنه وکړه، یا رسول الله دوی ښځو به څه ګناهونه کول دنیا کې، دا ولې دومره په سخت عذاب کې مبتلا دي؟ وایي نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل چې لومبنۍ ښځه چې هغه سر ویښتانو نه ځوړنده وه او د سر دماغ یې ایښېدل و، وایي دوی به خپل ویښتان نامحرمه سړو نه پټول. نن سبا تاسو وګورئ زنانه اول خو ویښتان نه پټوي، بازارونو کې کم حالات دی، او که ویښتان پټوي نو دومره نري لوپټا ورباندې واچوي چې ټول ویښتان یې لیدل شي. دویمه ښځه چې هغه ژبې نه ځوړنده وه په جهنم کې، وایي دوی به هر ټیم ژبه چلوله، ژبه یې به وهله، او اکثر زنانه خپل خاوندانو سره ژبې وهي، جواب یې ورکوي ورته، او خاوند خفه کوي، ورته یې تا ما دپاره څه کړي دي؟ معمولي خفه شي ښځه، بیا خاوند ته وایي تا ما دپاره څه کړي دي؟ تا کور ته راغلی یم ښه ورځ مې نه دی کتلی. درېیمه ښځه چې هغه سینو نه ځوړنده وه، وایي دا بدکاره وه، دوی به پردو سړو سره یارانې دوستانې کولې. څلورم قسم ښځه چې خپې لاسونه یې تړلي شوي وو جهنم په اور کې سخت په تکلیف کې وه، وایي دوی به غسل په خپل ټیم نه کول، که هغه د جنابت نه وی یا د حیض نه وی یا د نفاس نه وی، تاخیر به یې کولو، منځه ټیم به پرې تېر شي خو دی لمبېدا نه. پنځم قسم ښځه چې هغې سر د خنزیرو او نور بدن یې د سپي و، هغه به دوه قسم ګناهونه کول، یو به یې دروغ ویل او بل به یې چغلخوري کوله. شپږم قسم ښځه چې د هغې بدن ټول د سپي و، هغه به دوه قسمه ګناهونه کول، یو به یې حسد کول، او ښځې په خپل منځ کې ډېر حسد کوي. دویمه ګناه به یې څه کوله، چا سره به یې څه نیکي وکړه هغه به بیا ورته بار بار یادوله، او ښځې خو الله دې وساته چې درته یې ور په دیر کې تر قیامته پورې به یادوي چې تا سره ما دا ښېګړه کړې.